حصص ته ویل شي حصې ته چې یو کمپنۍ ده هغه تا ځان سره شریک کوي په کاروبار کې د شریک کوي. مثلا د 1 کروڑ کاروبار شروع کړی دی نو 1000 روپۍ شیرز تا ته درکوي چې 1000 روپۍ راکوي نو چا چې 1000 روپۍ راکړي هغې ته یو کاغذ ورکړي چې تا زما سره شریک شوې. مثلا 1 کروڑ په 1000 حصو باندې تقسیم کړي نو 1000 حصه کې ته پکې شریک شوې حصص ته ویلی شي. صحیح دی. نو دغه شیرز په 1000 روپۍ تا اخیستلی دی پوه خو شوي چې د شیرز دې ته ویلی شي شرکت ته ویلی شي چې د کمپنۍ کې وکړي. اوس چې دا خرڅولی شي ګران او که نه په 1000 روپۍ به خرڅوي د دې جواب اور که دا شیرز تا په 1000 روپۍ اخیستی دی او کمپنۍ د سره لا شته نه ده کمپنۍ د سره شته نه ده نو په 1000 روپۍ باندې کمپنۍ اول جوړه نه خلک شیرز پیسې جمع کوي داسې وي نو بیا به په 1000 روپۍ باندې به خرڅوي ګران مران پکې نشي خرڅولی. که کمپنۍ جوړه شوي وي او ته یې شریک کړلی جوړه یې روانه کمپنۍ نو دا 1000 روپۍ شیرز په 2000 خرڅولی شي ځکه چې دا د پیسو په مقابله کې نه دا 1000 روپۍ په دا د سامان د کمپنۍ کې خام مال وغیره د را مال د میټیریل دی هغې په مقابله کې ده نو هغه خو ته ګران خرڅولی شي ارزاني هم خرڅولی شي. صحیح دی. زکات په څنګه واجبېږي چې کم وخت کې څومره قیمت دی کمپنۍ معلومه یې هغې مطابق په هغې باندې زکات ورکوئ. په دې باندې خو زمونږ نوره کلیپونه شته که نه شته که نه کلیپونه دلته مونږ په بورډ لکه چې حل کړی هغه وګورئ هغې په څه نوم هغه کلیپ هغه نوم ورته وښایي چېرته کمنټس کې به ورته وښایي. کمپنۍ په باره کې مونږ سبق لکه چې غالبا ویلو چې کمپنۍ څنګه جوړېږي شیر څه شی د اسلام اور جدید معاشي مسایل یا معیشت جدید معیشت دې متعلق ویډیو کلیپونه